الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا مذهب وکټوریان دا اعتراض کوي په اهل سنت والجماعت باندې چې امام ابو حنیفه رحمه الله خو په خپل لاس باندې کوم کتاب نه دی لیکلی، نو څرنګه تاسو تقلید کوئ؟ تاسو ورته جواب ورکئ چې دا اعتراض د وابیانو خپل نه دی. وابیانو دومره یتیم مسلک دی چې اعتراض هم خپل نشي کولی، بلکې د شیعګانو د معتزلو نه رانقلی. دا اعتراض د معتزلو او د شیعګانو قیخوري ده. تاسو ورته یو څلور جواب ورکئ. اول جواب دا دی چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کوم لیکلی شوی کتاب شته او که نه؟ که پیغمبر علیه السلام په خپل لاس باندې کوم کتاب لیکلی وي راته ویښایئ، او که نه یې لیکلی نو آیا بیا د مکمل د قرآن او د حدیث نه مکمل منکریږئ او که نه منکریږئ؟ دا مکمل قرآن خو پیغمبر علیه السلام په خپل لاس نه دی لیکلی. بخاری، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو مبارکو نه دی لیکلی. نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کوم لیکلی کتاب شته؟ که نه نو آیا د ټول قرآن او د ټولو احادیثو نه منکریږئ که نه منکریږئ؟ دا به اول الزامی جوابي. دویم الزامی جواب ورته دا ورکوي چې د دنیا په هیڅ کتابخانه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نوم کتاب نشته. دارنګې د دنیا په هیڅ کتابخانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم باندې کتاب نشته. دارنګې د حضرت عبدالله ابن مسعود او د حضرت ابو هریره او 1,40,000 څخه کم او زیات په صحابه کرامو د دې ټولو هیڅ لیکلی کتاب د دنیا په هیڅ کتابخانه کې نشته. نو آیا لا مذهب و وکټوریانو د دې ټولو صحابو د احادیثو نه منکر یې او که نه یې منکر؟ دریم جواب ورته دا ورکوي چې لکه څنګه چې قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو لیکلی دی، نو همدارنګه فقه د امام ابو حنیفه رحمه الله اصحابو او شاګردانو لیکلی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو قرآن ولیکلو، او د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو چې امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله دی، دا ټوله فقه مدونه ولیکله. د امام صاحب ممتاز شاګرد امام محمد رحمه الله هغه مسائل چې بذات امام صاحب نه اوریدلی دي په جامع الکبیر او سیر الکبیر کې را جمع کړي دي، او کمی مسئلې چې د امام ابو یوسف رحمه الله په واسطه اوریدلی دي هغه د جامع الصغیر او سیر الصغیر په نامو کتابونو کې را جمع کړي دي. نور کتابونه هم شته لکه جمع الجوامع، امالی ابو یوسف وغیره ډیر کتابونه دي د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمهم الله. دا د امام صاحب بذات شاګردان دي، خاص شاګردان یو، او د امام صاحب نه رانقل شوي فقهي اصول او د هغې فروع ټول دوی په خپلو کتابو کې لیکلي دي. څلورم جواب وکټوریانو ته دا ورکوي چې د امام صاحب خپل لیکلي کتابونه هم شته دی. ګوره لکه فقه الاکبر دا د امام صاحب کتاب دی په عقایدو کې. دارنگی کتاب الرسالة الى البستی، کتاب العالم والمتعلم، دارنگی کتاب الرد على القدریہ. د امام صاحب مناقب ته وګوره په الفهرس لابن ندیم صفحه 299 طبع مصر کې. محدث الحرم مولا لقاری رحمه الله د محمد ابن سماعنا نقل کوي، فرمای چې ان الامام ذکر فی تصانیفه 170,000 حدیث وانتخب الآثار من 40,000 حدیث. زیر الجواهر جلد 2 صفحه 404. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله په خپلو تصنیفاتو کې څه د پاسه 80,000 احادیث ذکر کړي دي، او کتاب الآثار د 40,000 احادیثو خلاصه ده. دا خبره صدر الائمم کړې ده. مناقب موفق جلد اول صفحه 95، الجواهر جلد 2 صفحه 305. الحمد لله وحده والصلاة والسلام